السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو مشهوره سندرغاړي د نغمې د قبر حالات څنګه دي؟ ځکه چې اوس په سوشل میډیا باندې یو ویډیو ډیره تیزه سره روانه ده چې په هغې کې د نغمې په قبر کې سوړه شوې ده او د هغه قبر نه کوم اوازونه راوځي، ځکه چې هغه په کومه ادیره کې ښخه شوې ده. نو د هغه ادیرې څخه نږدې کوم کلي دي، هغو د شپې د نغمې د لاسه خوب هم نشي کولی. نو ټول معلومات در سره زموږ د ویډیو کې خامخا وګورئ. کو تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. د پښتو مشهوره سندرغاړي نغمه چې نن نه 8 میاشتې مخکې نغمه بیماره شوې وه، د هغې د وجې هغه بیا مړه شوله، خو د هغې بیا په لندن کې ښخه کړې وه. خو اوس چې په لندن کې کومه هدیره کې هغه ښخه ده، په هغه هدیره کې د نغمې په قبر کې یو غټ سرنګ هم شوی دی او د نغمې د قبر نه اوازونه هم راوځي. ملګرو تاسو په خپله په دې کې دا سبق حاصل کو چې کومه ښځه هم د پښتو سندرې وي یا هغه داسې کارنامې کوي یا هغه شراب څکي نشي کی، نو د هغې د قبر باندې به دغه رنګې اوازونه راوځي او د هغې په قبر کې به دغه رنګې سوراخ هم کیږي. ملګرو د دې ویډیو نه د هغه خلک عبرت واخلي چې کوم کسان لګې دي هغوی وایي زه به سنګر جوړېږم، زه به ډمه جوړېږم. ملګرو د خپلو بچو نه علما جوړ کړئ، ځکه چې تاسو کله خپلو بچو نه علما جوړ کړئ نو هغه بچی به سبا ستا جنازه هم وي او هغه بچی به سبا ستا په قبر د تلاوت هم وي، ځکه چې د هغې ټول اجر او ثواب به تا ته در رسي. لکه څنګه حالات چې د نغمې دی داسې حالات ستاسو هم کیدی شي. الله مکې تاسو موږ دا نه غواړو چې زموږ مسلمان رور باندې په قبر کې تکلیف وي یا دې پکې هغه ځای کې تکلیف وي. الله پاک دې په مسلمان باندې هېڅ تکلیف هم نه راولي. خو چې څومره هم د پښتو مشهورې سندرغاړي دي، څومره هم ډمان دي، هغه ټول خلک دپاره په دې ویډیو کې عبرت پروت دی. دا ویډیو ضرور تاسو تر اخره پورې ګورئ چې دې ویډیو کې تاسو د نغمې ټول حقیقت وګورئ نو تاسو به حیران شئ. ملګرو زموږ د طرف نه دغه معلومات و چې تاسو په دې ویډیو کې وکتل، د دغه رنګې ویډیوګانو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. السلام.